وی افغانان دا ډېر ناشکره قوم دی. همدغسې یوه جمله مې واورېدله او څنګه مې واورېدله ملګرو، اوس چې دی ماښام مونځ مې وکړو، بیا لږسې ووتلم، کار مې ورسه پسې لاړم. نو په لاره کې را سره یو ملګری میلاو شو، د ګیلې په طور یې ماته یو خبره وکړله او موبایل ورسره په لاس کې و. ماته ویلې چې ګوره دغسې یو عالم دی په منبر باندې ناست دی په مسجد کې، او یو چا ته څه پوښتنه، غالبا څه پوښتنه به یې کړې چې افغانان داسې څه خبره کوي. نو دې عالم ورته په جواب کې وویلې چې افغانان وی خندل، او بیا ورته ویلې چې افغانان دا خو ډېر ناشکره خلک دي، ناشکره خلک، داسې الفاظ استعمال کړي دي. نو ناشکره قوم دی، لفظ قوم یې پکې ویلی دی. نو لہذا ملګرو دا ویډیو په دې باندې نه کوم چې زه اوس هغه پسې خبرې وکړم او دا ورته ووایم چې پنجابیان یا پاکستانیان داسې قوم دی او داسې قوم دی. دا قصې به نه کوو، د دې نه موږ الله جل شانه منع کړي یو، ځکه موږ د الله بندګان یو او الله جل شانه چې موږ د څه نه منع کړي نو بیا به موږ هغې ته نږدې نه ورځو. ځکه قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء الى اخره. الله جل شانه مؤمنانو ته خطاب کوي چې اے مؤمنانو پام کوئ، ګورئ چې تاسو یو قوم د بل قوم تمسخر ونه کوي، په هغې پسې خندا ونه کوي، په هغې پسې چې د خبرې اترې ونه کوي. د دې نه الله جل شانه موږ تاسو په قرآن کې منع کړي یو. نو لہذا د خبرې مطلب مې دا دی چې یو عالم سړی هغه چې خپله خبره کوي نو عالم سړی دا ډېر ذمهوار وي، دی به مخکې وروستو ډېر سوچ کوي، دی به خپل الفاظ په دې باندې به ډېر غور و فکر کوي، به ډېر تلي، د هغې نه پس بیا د خولې نه وباسي چې دا زه څه ویم د دې به په معاشره باندې څه اثر کیږي. ځکه ته خو ذمهوار سړی، ته په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست یې، تا سره یو لقب یو نوم د عالم لګېدلی دی چې دا وراثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیا کرامو دی. نو لہذا ته چې په منبر کښېنو نو تا ته سوونه خلک لاندې ناست دي، ته چې څه وی په هغې باندې خلک عمل کوي. نو که چېرته ته دغسې خبرې کوې نو سوچ کوه چې ستا د مقتدیانو ته څنګه تربیت کې لګیا یا چې کوم خلک تا په سوشل میډیا باندې فالو کوي ته د هغې څنګه تربیت کې لګیا. یو خو معاشره هسې هم د تباهي طرف ته روانه ده، دا جنګ جګړې، دا نفرتونه، دا قوم پرستي، دا تعصب، دا خو هسې هم په انتها درجه دی. او چې بیا د منبر نه هم دغسې خبرې شروع شوې او د یو قوم پسې خندا او تمسخر شروع شو نو سوچ کوه چې دا معاشره به د یو عالم له وجې نه کوم طرف ته ځي او د دغې عالم به په دې معاشره کې بیا څه کردار پاتې شي. نو لہذا ډېر احتیاط مونږ تاسو په کار دی. الحمدلله د دغه څیز نه الله پاک ساتلی. ډېر ګنهګار یو، خو زما سوشل میډیا زما ټول ریکارډ چک کوي. ما به چېرته دا نه وي ویلي چې افغانۍ داسې، پنجابی داسې، پښتون داسې، انګریز داسې. نه، چې د یو څیز نه الله موږ منع کړو د هغې څه فایده نشته دی، د هغې څه ګټه یې نشته دی. نو بیا ما ته ضرورت څه دی چې زه وایم چې افغانۍ زنده باد او پاکستانۍ مرداباد او پاکستانۍ زنده باد او پنجابۍ مرداباد. د دې قصو فایده څه ده؟ که څه فایده یې وي نو ما ته یې راوښایي، موږ به درته بیا ووایو چې یار واقعي خبره ده، په دې څیز کې خو ډېره ګټه ده. هېڅ فایده نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې عرب ته په عجم باندې فوقیت نه دی حاصل او عجم په عرب او عرب ته په عجم باندې فوقیت نه دی حاصل، پنجابي ته په پښتون باندې فوقیت نه دی حاصل، پښتون ته په پنجابي باندې فوقیت نه دی حاصل. ها، فوقیت چاته حاصل دی؟ عند الله، چې څوک الله ته خوښ دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې عزتمن او بهترین خلک هغه دي چې څومره تقوادار دي. چا کې چې ډېره تقوا ده الله ته ډېر نږدې دغه انسان دی، که پنجابی دی، که پښتون دی، که افغانی دی، که پاکستانی دی، که هر څوک دی. نو لہذا مونږ به دین ته ګورو، مونږ به قرآن ته ګورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته به ګورو. نو خپلو پښتنو ورونو ته دا وایم چې د دغه څیز نه ځان وساتئ. د داسې خبرو د اسلام سره هیڅ تعلق نشته دی او د علما کرامو ډېر لوی شان دی. خو زه به ورته عاجزانه یو درخواست وکړم چې کله هم تاسو خپله خبره کوئ نو مخکې وروسته ډېر سوچ پې کوئ، ډېر سوچ کوئ، ځکه ډېره معاشره چې دی هغه تاسو فالو کوئ، تاسو ګوري، تاسو ته ناست یې په منبر باندې، ستاسو اواز ډېر لرې لرې پورې رسیږي. نو لہذا په علما کرامو باندې خلک ډېر ښه اعتماد، ښه ګمان پې کوي
نو پکار دی چې موږ داسې خبرې وکړو چې د هغې د دین او د اسلام سره پازیټیو تعلق وي او د هغې ښه اثر په معاشره باندې وشي. کمی بیشی دی الله راته معاف کړي. دغه یو څو خبرې او دا هم زما په خیال دی چې په زندګۍ کې اول ځل ما دغې طرف ته اشاره وکړه، خو دې کې هم الله ګواه دی زما د اصلاح نیت دی او انشاءالله چې اصلاحي خبرې به مې کړي څه کمی زیاتې شوي نو بالکل تاسو ماته په نښه کولی شئ. الله دې موږ او تاسو په صراط مستقیم باندې روان کړي او د دغې ماجر او پنجابي او پښتون نه دې الله موږ او تاسو راوباسي. الله دې موږ او تاسو صحیح مسلمانان او صحیح امت دې الله موږ او تاسو نه جوړ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.